د ولایتونو په ګډون د پلازمینې کابل مخ لوی سیمټي دیوالونو ډیر بدرنګ کړي وو او خلک یې له امله ډیر ځورېدل. د افغانستان اسلامي امارات به په خپل تازه اقدام کې نن دغه دیوالونو د لرې کولو چارې پیل کړي. دا خو ان شاء الله دغه موانع په پورته کولو جګولو سره به ان شاء الله دغه کومې جادې کوم سرکونه چې بندي دا به ټول خلاص شي او دا باعث دي چې دغه جریان ترافیک بهتره شي، بهبود پیدا کړي، وضعیت به ډیر بهتره شي. په دې د کابل ښاریان په دې خوښ دي چې د ښارونو د بیلابیلو سیمو دغه سیمټي دیوالونه لرې کیږي. د دوی په وینا له امله به په ټولنیز ژوند کې پوره اسانتیا رامنځته شي. دا ډیره ښه خبره ده. موږ مخکې واقعیت دلته سرکونه ته بیروبار له امله موږ بدلته په ساعتونو باندې درېدلو، خلکو ته به تکلیف و، مریضان به و، داسې خلک به و چې هغه به ډېر عاجل کار و. د دې موانع له امله به نشو کولی چې هغه خپل وخت و زمان سره په خپل هدف ته ورسېږي. تنگا که سرک بیخی بند کرده بود، بسیار خوبش میشه که یا جمع شه، راه آزاد شه، با مردم عامون بسیار خوب است، فیبر شه، باسکت تیر میشه، موتر تیر میشه، آزاد میشه راه. د یادونه ده چې دغه دیوالونه تیر حکومت دغه دولتي ادارو د خوندي ساتلو په موخه په میلیونو افغانۍ جوړ کړي وو. د کابل ښاروالۍ د ښاري ترانسپورت برخې مشر ویل دغه دیوالونه به د هغه دولتي ادارو د ودانیو لوی دیوالونه جوړوي چې تر اوسه یې نه لرل. دا خو څو ځای ورته انتخاب شوي دي چې اوله اوس موږ ریاست د تنظیف چاردیوالي نه لرو، نو هلته د چاردیوالي استفاده ترې کوو. همداسې دوه درې ځای نور هم سلیکټ شوي دي، نو امید الله ته چې موږ کولی شو دغه هلته انتقال کوو، دا چاردیوالیانو پرې احاطه کړو. د سیمټي دیوالونو له امله د ستونزو په تړاو تیر حکومت ته هم ډیر شکایتونه کړي وو، خو کومه پایله یې نه درلوده.